مبارکونه د حضرت یوسف علیه السلام واقعا روانه وه چې ورونو د یوسف علیه السلام چې کوم لس ورونو هغوی د حسد د وجه نه چې د پلار د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته ولیده چې دا د پلار د نظرونو نه اخ وکړو نو اول د قتل فیصله وکړه او بیا د کوی ته ورځولو فیصله وکړه چې څو قافله راشي او په دې لاره تېرېږي چې دې ځان سره بل ملک ته ورسوي نو د پلار توجه به موږ طرف ته شي په دغه مشوره باندې دوی عمل کولو دپاره حضرت یعقوب علیه السلام نه اجازت وغوښتو او حضرت یوسف علیه السلام ځان سره بوتلو او کوی ته وغورځو او دغه شانتي یو قمیص د یوسف علیه السلام قمیص د وینو ککړ راوړو پلار ته یعقوب علیه السلام چې قمیص ته وکتو نو پوه شو چې دا خو دوی مکر کړی او فرمایل چې صبر ډېر ښه شی دی زه صبر کوم او کم خبره تاسو بیانوئ په دې کې به الله جل شانه به زما مدد کوي نن چې کوم دوه آیتونه مبارکه دی په دې کې د دې خبرې ذکر دی چې درې ورځې حضرت یوسف علیه السلام په دغه کوی کې تېرې کړې درې ورځې او په دې کوی کې الله تبارک وتعالی د حضرت یوسف علیه السلام حفاظت وفرمایل او د یوسف علیه السلام په غاړه د یو تعویض په شکل کې یو کپړه وه چې کوم حضرت ابراهیم علیه السلام ته جنت نه الله جل شانه را لګلو چې کله نمرود ته لباس ویستو د لباس یې کړو نو الله تبارک وتعالی بهشتي او جنتی لباس ابراهیم علیه السلام ته را لګلو هغه د ابراهیم علیه السلام نه نسل در نسل تبرکاتو کې یعقوب علیه السلام ته رسیدلو نو هغه یعقوب علیه السلام د تعویض په شکل کې داسې قط کړو او د یوسف علیه السلام په غاړه کې اچولو نو چې کله د یوسف علیه السلام نه جامې ویستې او پړې باندې وتړل لاسونه او کوی ته ورغورځو نو ښکته چې کله دې ښکته ورغی نو هغوی پړې کټ نو په دغه کپړه باندې یوسف علیه السلام خپل بدن پټ کړو څه نه څه بهرحال په دې کې درې ورځې تېرې شوې او د وروڼو چونکې خامخا د یو خوني رشته وه یو تعلق و دغه درې ورځې به دا وروڼه به پټ پټ تلل راتلل یوسف علیه السلام ته خوراک به یې را رسو او څه نه څه زړه مور باندې خوږېدو چې خامخا زموږ ورور دی چې د لوږې نه مړ نه شي چېرته او موږ دا غواړو چې د قتل نه شي بلکې صرف د پلار د نظر نه هټو شي او بل ملک ته یې څوک ورسوي لرې چېرته بوځي چې د پلار توجه موږ طرف ته شي نو دا درې ورځې به د وروڼو ډېر کلک نظر ساتلو یوسف علیه السلام باندې په درېیمه ورځ باندې قافله راله او هلته کې پړاو واچو او دې کې دوه کسان اوبو پسې ولګل نو هغوی رالل پړې بوقه ښکته کړه د اوبو دپاره یوسف علیه السلام چونکې ماشوم په هغه بوقه کې کېناستلو دوی راښکل چې کله راوکتو نو یو ښکلي ماشوم دوی د خوشحالۍ نه وایي چې بشرا یا بشرا هذا غلام خوشحالي د وي زیری د وي دا خو یو ماشوم دی ښایسته ماشوم دی نو دوی دا خپل زړه کې دا راز پټ وساتلو او هغه چې کوم قافلې والو هغوی ته دا ښکاره نه کړه چې یاره دا موږ د کوی نه راویستی دی بلکې دوی دا ظاهره کړه چې دا یو غلام دی بس موږ اخیستی دی ځان له د دوی مقصد دا و چې د دوی په ګټه کې په خرڅولو کې چې کله موږ مدین نه مصر ته دوی روان نو چې دا په مصر کې موږ خرڅو چې دا قافلې والا موږ سره پیسو کې شریک نشي نو چې دوی یو بل له خوشحالي ورکړه د دوه کسانو زیری ورکړه نو دې کې هغه وروڼو ډېر باریک نظر ورباندې ساتلو فورا ځان راورسو ورته وایي چې دا خو زموږ تښتېدلی غلام دی که ستاسو خوښه وي نو پیسې راکړئ او بویځئ او که خوښه نه وي نو موږ ته حواله کړئ دا خو موږ نه را تښتېدلی دی او د یوسف علیه السلام باندې ظلم انتها دا وه باوجود د دې چې ګوري چې ښه آزاد ماشوم دی او د پلار نیازبین زوی دی او مور وفات شوي دی یتیمۍ ژوند تېری لګیا دی او دا ټول زخمونه په زړه باندې پراته دی او دا وروڼه ورته وایي چې دا زموږ تښتېدلی غلام دی که تاسو هلئ نو موږ له پیسې راکړئ یوسف علیه السلام ورته غږ نه کوي جړا فریاد نه کوي د صبر نه کار اخلي ځکه د یوسف علیه السلام تربیت داسې شو چې کله یو انسان د صبر نه کار اخلي الله تبارک وتعالی په هر ځای کې د امداد کوي او دته فتح او کامیابي او غلبه او نصرت ورکوي بهرحال مفسرین کرام لیکل چې په 18 درهم باندې فیصله وشوه هغه 18 درهم واغشتو او دې لس ورونو خپل منځ کې تقسیم کو یو ورور پکې وي چې دا تاسو ظلم کړی دی زه دا پیسې نه علم نه ورونو خپل منځ کې دا 18 درهم چې دی خپل منځ کې تقسیم کو او چې کله دوی روان کو ځان سره قافلې والو ته وایي چې موږ ځان له غلام اخیستی دی مصر بازار ته وړي هلته کې خرڅوي نو حضرات مفسرین کرام فرمایي چې د الله تبارک وتعالی عجیب نظام دی د دې هر څه باوجود یوسف علیه السلام خاموشۍ سره د هر څه ګوري اوري غږ نه کوي شور شرابه جړا فریاد جزع فزع نه کوي او د وروڼو دا اراده ده چې یاره موږ ته پیسې میلو شي زیات نه زیات ګټه میلو شي او چا چې واغشتو د هغې دا ذهن دی چې د قافلې والې نه پټ کړو
او د مصر په بازار کې په داسې ښه قیمت خرڅ کړو چې موږ ته زیات نه زیات فایده او بل دا د خلکو تدبیر دی د الله رب العالمین طرف نه دا فیصله ده چې دغه غلام چې کوم تاسو په دې باندې تاسو سیل لګولې د خرڅوي زه به بعد د مصر بادشاه به جوړوم او تاسو ټول به د خپل لاندې راګزاروم د دنه به تاسو مافیان غواړي د دنه به بخنه غواړي او د رعایا به تاسو جوړي نو مفسرین کرام فرمایي چې د الله تبارک وتعالى تقدیر د انسانانو په تدبیر باندې غالب راځي بعینه دقه صورت په مکه معظمه کې جوړ شو چې دغه ټول سرداران مکه راغون شو او یو یتیم مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها لګیاله خلکو ته دعوت ورکړي او دوی وچ دا زموږ سره کول شي هغه ظلم چې انسان دغه مطالعه کوي چې کوم نبی رسول الله سلام سره کړی دي کوم صحابه کرام باندې ظلمونه کړی دي دغه تصور هم څوک نشي کولی هغه ظلمونه کوي او دوی دا ګمان دي چې مونږ به دې ختم تر څو چې دې منظم کیږي لګیاله مونږ د دې منظم کېدو نه مخکې دې ختم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم سوره صف کې الله جل شانه فرمایي چې دوی دا غواړي چې د الله نور د خپل خلق په کې باندې ختم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله جل شانه خپل نور چې دا زیاتې هغه پوره کوي اگر که د کافرانو خو خني ولو كره المشركون اگر که د مشرکین خو خني الله رب العالمین خپل دین چې هغه پوره کوي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله جل شانه هغه ذات د خپل پیغمبر دین حق سره لګلې ولي ليظهره على الدين كله دې لپاره چې په ټول ادیانو باندې غالب راشي نو چې کوم صورت حال په مکه معظمه کې الکفر ملت واحده ټول مشرکین او ټول کفار يهود او نصارا وسه یوځي شو د دین اسلام د میټاولو لپاره کوشش وکړو خو هغه سازش الله رب العالمین داسې ناکام کو یو مقدس واچي د الله محبوب پیغمبر تنها یوازي لا اله الا الله صدا لګي مشرکین او سردار راضي د الله محبوب پیغمبر په چهره اقدس باندې خوره ورلړکې چهره مبارک د خورو ډکش بل مشرک راشي د الله محبوب پیغمبر په چهره باندې لاړې کوي بل راشي چهره مبارک چې هغه د خټونه خټي جوړ شي په چهره مبارک باندې حضرت سیدہ فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها راشي خپل پټه باندې مخ ولا صفا کوي او جاړي د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې زما لخت جګر جاړه ما یو وخت داسې الله جل شانه راولي چې ستاد پلار دا کلمه به د دنیا هر کچو په خکور ته د بننوزي د دنیا کو نه ته به ستاد پلار دا کلمه برسي رب کائنات هغه ورځ راوست نن د دنیا په هر کور کې د کفارو په ایوان باندې د کفارو په ملکونو کې د کفارو په داوی په زینو کې د الله جل شانه د پیغمبر کلمه د الله دین د قران پیغام ورسېدو د شانتي مشرکین مکه هم د یوسف علیه السلام رونو په شانتي هغه تاجرانو په شانتي د قافلې خلکو په شانتي کوشش وکړه چې د دې نام او نشان مټو شي نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا کفر دا غواړي چې د خلود پکو په ذریعہ باندې د الله دین میټو اوسم لګیاله د قران عظیم الشان او چې کوم قران ولا خلق د داوی د بدنامولو د مدارسو د مساجدو د مراکزو او د دینی خلقو د بدنامولو لپاره آی روز نوی فتنې هغه شروع دي د الحاد فتنه ده د دهریت فتنه ده د ایتیس فتنه ده روز تر روز دا فتنې زیاتې کې لګیاله الله رب العالمین دا فیصله کړی ده چې دین حق ليظهره على الدين كله دا په ټول باندې غالب راځي اگر چې د باطل پلاس کی مال دے دولت دے اسباب دے وسائل دے ټیکنالوژي دا ساينس دے ارسه دے او الله رب العالمین دا فیصله کړی چې دین اسلام په ټول دنیا باندې غالب دي او خوش قسمت خلک هغه چې هغه د دین اسلام هغه پړي مضبوطی سره ونیسي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقنا نفرتنا وعداوتنا اختلافات او انتشار نزان بچ کی د الله پړي د الله دین د الله کتاب په مضبوطی سره ونیسي دا خلک کامیاب نو الله رب العالمین دا فیصله کړی و چې یوسف علی السلام د مصر بادشاہ به جوړي او د دوی لګیا د سیل کې لګول دي یو په بل باندې خرڅي بل په بل باندې خرڅي او د خپل ګټي او د خپل مفاد لپاره لګیا دي نو فرمای وجاءت سياره او راغله یو قافله فارسلوا فذي كل غلو واردهم خپل وبورون کی فادلا نو پس دیکو ورزول دلوه خپل بوقه قال چوکتو یوسف علیہ السلام پکې وروت یا بشرا ای زیر دې هذا غلام دا خو ولد دی واسروه بضاعه او دی پټلو د تجارت مال یو بنلو واسروه دی پټلو خپل راز ځان سره ساتلو چا ښکارانه کو چې دا خو کوی نه راوتی دا بس زمون زر خرید غلام د ظالم اغشت دی والله علیم بما يعملون الله جل شانه په هغه هغه څه چې دوی کول الله تبارک وتعالى دا فیصله وکړه چې دا تاسو غلام غني خرڅوي زبدنه د مصر بادشاہ جوړ وشروه او دوی خرڅ کړو د بثمن بخس قیمت لګ دراهم پسو درهمو معدوده د شمار له شو 18 درهم باندې یوسف علیه السلام خرڅ کو وکانو فيه او دوی پدې کې من الزاهدین دی په بارے کې بیزار وکانو او دارونه د یوسف علیه السلام دارونه چو فيه د په بارے کې من الزاهدین بیزار دوی کوشش داو چې په څه طریقه باندې چې زموږ نظر نه هټوش د پلار مینا او محبت موږ طرف ته متوجه شي معلومه شو چې دا حسد یو داسې مهلک بیماری ده چې د یوسف علیه السلام په شان د خپل با اخلاق او خپل یو یتیم رور هغه په خرڅولو باندې هغه په قتل باندې دوی تیار شو وجه سوا د حسد
وجاءت سيارة او رال قافله فارسلوا واردهم پس دی اولګل خپل اوبرورن کې فادلا دلوه پس دی اور خپل بوقا قال وی ویل یا بشرا ازیر دی هذا غلام داخو یولد دی واسروه بضاعه او دی پټلو د تجارت مال یو غنلو والله علیم الله جل شانه په دې بما يعملون په هغه څه دوی کو وشروه او دوی خرڅ دي بثمن بخس په قیمت لګ دراهم معدوده فسو درهم شمار شو وكانوا فيه من الزاهدين او دوی دې په بارک بیزاره صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم